السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن چې کومه زمونږ اخم مسله ده نو هغه د جورابو او د موضوع په باره کې د مسې ده چې آیا په جورابو باندې مسح کول جایز دي که نه، او که په موضوع کې نو مدت څونه دي، قرآن او حدیث نه ثابت دي که نه دي، اجماع او قیاس وي او علما وي. دې باره کې نن خبرې کوو. دا به ټولې انشاءالله دا ډېره اهم مسله ده چونکې یخني ده. نو بعضې خلک ډېر زیات عجیبه تاسو به وګورئ د دې امامانو علماو نه تپوس کوي چې په جورابو مسح کیږي که نه کیږي. نو دا زما یو خیال و چې یاره په دې یو داسې مدلل او تفصیلي څه نه څه موجود وي چې خلک د هغې نه استفاده علي. زمونږ چونکې په مسح کې اختلاف دی د جورابو او د موضوع چې کومه مسح ده، خو زمونږ چې کوم خبره ده نو هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم مسلک دی زمونږ، نو د هغې په باره کې موږ خپل دلایل وایو، اجماع قیاس چې څه وایي، قرآن پاک څه وایي، احادیث څه وایي، کوم صحیح احادیث مبارکونه څه ده، مسح ثابت ده او مسح څنګه کول پکار دي، څونه وخت کول پکار دي، دا ټولې خبرې نن انشاءالله کوو. تاسو یاد ساتئ د قرآن پاک آیات مبارک سوره مائده کې 6 نمبر آیات دی. الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو څوک چې مؤمنان یې ایمان چې چا راوړي، اذا قمتم الى الصلاه، کله چې تاسو د منځ اراده وکړئ. هسې دا قمتم معنی خو چې کله تاسو ودرېږئ، خو دلته څه مراد دی چې کله تاسو د منځ اراده وکړئ د څه، نو فاغسلو تاسو ووینځئ وجوهکم خپل مخونه، و ایدیکم او څه خپل لاسونه الی المرافق تر څنګلو پورې، یعنی سره د څنګلو. دې کې اختلاف دی، دا بېله خبره ده. وامسحوا برؤوسکم او تاسو مسح وکړئ په خپلو سرونو باندې، وارجلکم او تاسو څه وکړئ د شیعګانو په نیز، وارجلکم وامسحوا باندې عطف دی، په دې باندې ورتب شوی دی، او الی الکعبین تر ګیټو پورې، او زمونږ په نیز باندې دا وارجلکم څه دی، دا په دغه باندې دی، فاغسلوا سره دی، دې سره یو ځای کېږي. لکه شیعګان وایي چې د شیعګانو په نیز باندې د خپو دپاره مسح څه ده، بس دا کافي ده. هغې وګورئ چارهدان چې کېږي په خپو مسح کوي، هغې خپې نه ږدي. په دې وجه د آیات مبارک ترجمه دا راځي چې ای ایمان والو، کله چې تاسو د مونځ اراده وکړئ نو تاسو خپل مخونه ووینځئ، خپل لاسونه ووینځئ، زمونږ په نیز چې کومه معنه ده سره د څنګلو، او تاسو څه وکړئ، تاسو مسح وکړئ په سرونو باندې، او خپې ووینځئ سره د ګیټو، دغه معنه راځي ساده. نو اوس ته به وایي چې په دې کې خو د موضوع کومې چې موضوع دي، موضوع د هغې پکې څه ذکر نشته، د جورابو پکې ذکر نشته. دې نه څنګه پته لګي؟ نو دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ کوم اصلي دلایل دي که نه، کوم نه چې پته لګي او قطعي دلایل دي، نو هغه په احادیث مبارکو کې دي، هغه د صحابو تعامل دی، د نبی علیہ السلام مبارک احادیث مبارک دي، د هغې عمل دی، د اجماع قیاس نه ثابت دي. دا خبره یاد ساتئ، هغه زه تاسو ته وایم چې اجماع قیاس څه ته وایي او څنګه ته ثابت دي. نو په دې کې موږ ته فقط په دې آیات کې صرف څه خبره، دا آیات د اودس په باره کې نازل شوي دي چې کله مونځ ته سړي ودرېږي د هغې په باره کې. په دې کې صرف موږ د دې خبرې نه وامسحوا برؤوسکم، دا وامسحوا نه دی، دلته دا وامسحوا دا د دې نه د مسح جواز راځي. دلته خو مسح څه ده، د سر څلورمه حصه مسح کول د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز په اودس کې دا واجب ده او فرض ده، که دا ونه شي نو مونځ نه کېږي. دا نوره چې مونږ کوو دا د غونډ سر مسح دا سنت ده. دا ما د اودس په کوم چې فرایض دي په هغې کې ما ویلي، دلته تاسو ته مخامخ ویډیو پرته ده، هغه تاسو کتی شئ زما په دې چینل باندې، هغه خو بیا له خبره ده. خو دلته موږ ته فقط د مسح هغه جواز راځي په قرآن پاک کې، د دې ځای نه د مسح جواز راغلی چې مسح کول. نو آیا د جورابو څه خبره ده او د موضوع د دې نه علاوه حدیث مبارک دا دی. معاویه بن شعبه رضی الله عنه دا یو صحابي دی، دی فرمای چې انی کنت مع النبي صلی الله علیه وسلم، چې بېشکه زه وم نبی علیه السلام سره فی سفر، په سفر کې، نو فاهویت لانزع خفیه، ما څه ما دا کوشش وکړو چې زه څه وکړم لانزع خفیه، چې نبی علیه السلام نه کمې د هغې هغه موضع مبارکې وي چې هغه وباسم. لکه دوی ورته د اودس دپاره سیستم برابرو، نو چې موضع مبارکې وي، ما کوشش وکړو چې زه څه وکړم، ما دغه خواري وکړه چې زه ته دا موضع وباسم.
نو نبی علیہ السلام فقال نبی علیہ السلام فرمای دعهما دا دوانه پریدا یعنی مو بس زمانه موزی فإني بشک زچیم نبی علیہ السلام فرمای ادخلتهما ما دا داخلي کړي دي دا دوانه طاهرتين یا هم دا موزی دوانه خپوتا دوانه معنی راځي دا موزی می دوانه خپوتا چولی دی پاکو خپوتا یا دا دوانه خپی چې دی ما داخلي کړي دي په دې موضوع کې پاکي طاهرتين پاکي نو موزیم پاکی دی زمان نبی علیہ السلام مبارک خبر ازکو چې نبی علیہ السلام مبارک دا مقصد چې د نبی علیہ السلام مبارک خپی دا پاکی دی پاکی داخلی کړي دي دا موزی وته چې کله اچولی نبی علیہ السلام مبارک خپی پاک وي دا مقصد دی دا صحابی فرمای مغیرہ رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فمسح نبی علیہ السلام مسوکا علیهما په دې دوانو موضوع او پخپو باندې دا حدیث مبارک په بخاری شریف کې چې کوم دی نو دا 206 نمبر حدیث دی په مسلم کې چې دی دا 274 نمبر حدیث دی تاسو وګورئ دغه صحابي فرمایي چې زه نبی علیہ السلام سره په سفر کې وم او ما نبی دا کار وکړو چې نبی علیہ السلام له اوبو ما ټیکلې نو ما دا کوشش کو دا حدیث مفهوم دی دا واقع چې زه د نبی علیہ السلام نه دا موضوع وباسم چې چاردام ټیک کی و چې کله ما دا موضوع وکینو نبی علیہ السلام چې دا پریدا ما دا خپی چې وینو پاکي داخلي کړي په دې موضوع کې دا معنی کې تاسو ذهن ما دا خپی چې دا پاکي داخلي کړي یعنی زما خپی پاکي چې ما ته دا موضوع واچولي او بیا دا صحابي وي چې نبی علیہ السلام نور چاردام وکړو خو په موضوع باندې مسه وکړه نو دا د مسوي دلیل شو د موضوع د پاره د جرابو باندې مسه کیږي کنه دا خبره ته کوم خو مخکې د موضوع دا خبره دا وره نو دا د ټول غټ دلیل او دا حدیث مبارک صحیح حدیث مسلم شریف نقل کړي بخاری شریف مضبوط دلیل دی یو خبره کې 162 نمبر حدیث دی هغه فرمایي لو کان الدین علی الرأی کچری دا دین وی کنه پرای باندې نو اسفل الخف اولا بالمسح چې دا کوم دا لاندینی طرف ته د موزه نو اولا بالمسح نو دا ډیر زیات خو چې پدې سکړی و مسح کړي و دا ډیر لایق د مسجد لپاره وقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه فرمایي چې بشک مان نبی علیہ السلام دی دلیل په تحقیق سره یمسحو علی ظاهر خفیه چې دی نبی علیہ السلام مبارک مسح کول په د پاسه په سبانه په موضوع باندې نو دا د موضوع چې کوم مسح خبره ده چې کوم موضوع دي نو د عقیده پر ډیر مضبوط دلیل چې دا دین پرای وي درې مطابق دین وي نو وی دا موضوع چې کوم لاندې طرف ته دا ډیر لایق دی د سو د مسح کول ځکه لاندې پزمکه لګي د پاسه نه لګي او ما په تحقیق سره نبی علیہ السلام مبارک ولیدو چې هغه مسح کول د پاسه په موضوع باندې مسح بسنګ کې اغم د اخره کې نو دا دویم حدیث مبارک دلیل شو د دینه علاوه د صحابه رضی تعامل پدې تعامل څه ته وی چې داغي په عمل کې را روان صحابه دا عملونه کول تابعین هم لیدلو تبع تابعین تم پتوا کم چې واړه صحابه کم چې غټ صحابه چې په موضوع باندې به سکول غیب مسح کول لکه تاسو وګورئ مصنف ابن ابي شيبه دا یو کتاب په هغه کې د دې چې کوم مصنف ته غوښتي کلی چې لا يجوز المسح الا على الخفين المصنوعين من الجلد چې دا مسح جایز نه ده مگر په داسې موضوع باندې چې کومې جوړې کړې شوي د سرمنې نه مطلب سرمنې نه نو موټاوالي طرف ته اشاره اوس پته اوس ته پته ولګي چې په کوم قسم موضوع باندې مسح جایز ده جایز نه ده په کوم قسم جرابو باندې مسح جایز ده په کوم باندې جایز نه ده لیکيږي لکه خلک د دې ډېر تپوسونه کوي نو دا هو د کوم چې صحابه رضی الله عنهم دلایل دي او تعاملونه ده د دین علاوه اجماع او قیاس سوی دا خبره یاد ساتئ اجماع ستوي اجماع دي ته وی چې د دې امت او اکثریت علما نیکان خلق دا په یو مسله باندې دا اتفاق وکړي چې دا مسله داسې د دې ته اجماع وي قیاس دي ته وی کنه چې بعضی مسائل داسي چې قرآن پاک کې د یو مسلې حکم راغلی او بل مسله داسي راپیښ شي چې هغه د علما په هغه مسلې باندې قیاس وکړي او هغه حکم په دې مسله ولګي هغه صورتونه اصول پکې را پیدا کی او داسې دي ته قیاس لکه معاذ رضی الله عنه دا ثابت دي په دې وجه علما په دې پیږي او تاسو دونه ساتي چې دا د سلو د شرع دلایل دي کې مسله به هم په دې دلایل کې نو الب قابل قبول کدي کې نه بیا قابل قبول نه وي قران حدیث اجماع او قیاس دا مضبوط دلایل دي دا ټول خلک دي په دې وجه د علماء اجماع بدی رکنه
چې دا یو سنن بهقي کتاب نو هغه یو خبره لیکلې ده چې اجعلوا الخفاف والجرابین چې تاسو وګرځوئ دا موزي او جرابې فی حکم واحد په یو حکم کې وګرځوئ او الا ان یکونا وګورئ دلته استثناء وکړه بیا لیکل الا ان یکونا که چېرې وي دا دواړه رقیقین نری د دې څه مطلب د دې دا مطلب دی چې دی دا مصنف رحمه الله فرمای چې تاسو دا جرابي او موزي دا په یو حکم کې وګرځوئ څه مطلب په جرابو مس جایز ده په موزوم ده خو په هغه جرابو او موضوع باندې مس جایز نه ده کومې چې نری رقیقین یو خبره راله د جرابو نو د دې نه موږ ته دا پته ولګېده د دې عبارت نه چې کومې جرابې نری په هغې باندې مسه نه کېږي او چې کومې جرابې وي داسې چې په هغې باندې مسه کېږي نو هغه به داسې جرابې وي چې هغې کې به ټول صفات او اصول دا به د موضوع برابر وي او هغه موضوع چې کومې د چمړې نه جوړې شوي موټی وي امام ابو حنیفه رحمه الله لیکلي دي دا شرایط دي موټی وي اوبه نه جذب کوي دننه ورته اوبه نه ورځي ځکه چې دا د طهارت هغه لاره د جسم هغه طهارت هغه بیا نه کنټرول کوي یعنی اوبه ورته ورځي نو دا جوړېږي لکه یو سړی په باران کې روان دی او د موضوع یې چولي نو د ده سقا داري ماري کېږي نو په دې موضوع ورځي خو د ده خپې دن نه پاکي او که نه دا نری او اوبه جذب کوي نو چې سقا داري ورته کېږي به جذب کېږي نو دننه وجود به بیا دغه کېږي دا یو عقلي دلیل دی او د خلکو د ذهن دپاره چې خلک په دې پوه شي نور چې کوم حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام مبارک هغه کې چې نبی علیہ السلام تعامل راغی حدیث مبارک راغی کو بیا ظاهری عقلی دلیل ویم نه نو مسلمانانو ته قابل قبول او هغه به عمل کوي په دې وجه د دین علاوه شرح صحیح مسلم یو شرح ده په هغه کې داغي مصنف فرمای چې اجماع العلماء دی علماء سوکړه اجماع وکړه على جواز المسح په جایزوالی د مسح علی الخفین چې کومې موضوع دي فی السفر والحضر چې په سفر او حضر کې علماء په دې اجماع ده غونډ علماء په دې اتفاق دي چې په موضوع باندې مسح کول په سفر او په حضر کې دا جایز دا اوس په جرابو باندې مسح جایز ده که جایز نه ده نو د دې احادیث مبارکونه به تاسو ته پته ولګي د دې احادیثو په رڼا کې هر هغه جرابې چې کوم پر عام معاشره کې جوړې کېږي په دې قطعیاً په دې باندې مسح جایز نه ده په دې نه کېږي او که چېرې داسې جرابې وي خو هغه نشته ما اوس پورې لري چې هغې کې صفات د موضوع وي موټی وي اوبه نه جذب کوي او پیاده پکې ته ګرځې او شلیږي نه خرابېږي نظر ته پکې ګرځېدی شي د کاڼي ماڼي نه ستا خو بچکولی شي خو داسې جرابې نشته نو لهذا نتیجه دا راووته د دې قرآن احادیث مبارکه اجماع قیاس د صحابو چې کوم تعامل دي د دې نه دا خبره ظاهره شوه چې دا عام معاشره کې زموږ کومې جرابې چې په دې مسح جایز نه ده ټول علماو دا لیکلي دي او چې کومې موضوع دي نو موضوع به چې کله موضوع دونه نری شي چې د جرابو صفت پکې راغی پیاده پکې ګرځېدی نه شي ډېر او کاڼي ماڼي د لخپه وي شلیږي زر نری وي اوبه جذب کوي نو په دغه موضوع باندې اگر که د سرمنې وي په دې باندې یاد ساتئ بیا چې مسح ده هغه جایز نه ده په هغه موضوع باندې به مسح جایز وي چې کومې مضبوطي وي موټی وي ستا اوبه نه جذب کوي نو لهذا موږ ته دا پته ولګېده چې دا مسح کول دا شریعت د اسانتیا لپاره مقرر کړې وه او چې کله اسانتیا پکې نشته او ستا خپو ته اوبه ځي جذب کېږي نو بیا مسح جایز نه ده بیا به خپې اینځي مدت یې څونه دی یو حدیث مبارک کې راځي چې د نبی علیہ السلام مبارک فرمای نسائی کې 127 نمبر حدیث دی ترمذی مبارک کې 96 نمبر حدیث دی نبی علیہ السلام فرمای للمقیم یوم ولیلة د مقیم لپاره د مس چې کوم موده ده د موضوع په موضوع باندې نو هغه څه ده هغه یو ورځ او یو شپه ده یعنې 24 غنټې دي وللمسافر او د مسافر لپاره 3 ایام 3 ورځې ده بلیالیهن او 3 شپې د دې ورځو یعنی څه مطلب نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی مقیم دی هغه موضوع واچولې او مسح یې وکړو دا به 24 غنټې کار کوي او چې کله مسافر دی
دې سفر باندې چې یا په سفر کې دی او موزې واچو د ده دپاره 3 ورځې او 3 شپې د مسې دا جایز دي، یعنې دونه پرې مسه کولی شي. د دې نه پس به بیا چې کله 3 ورځې 3 شپې یا 24 غنټې د مقیم دپاره برابر شي نو دې به موزې وباسي، چارهدام به وکړي، خپې به ووینځي، واپس به یې واچي چې بیا اودس مات شي او مسه شروع کړي. د دغه وخت نه به د مدت شروع شي. مدت به څنګه؟ یو سړی راغی اودس چارهدام یې وکړو، مقیم دی، نو چې دی کله اودس چارهدام کوي په لومړي ځل دې موضوع چې نو دې به خپې مخکې ووینځي، ځکه دې حدیث مبارک نه موږ ته پته ولګېد چې نبي علیه السلام فرمایي چې دا خپې ما دې کې پاکې داخلي کړي طاهرتین، نو دې به خپې ووینځي، بیا به ورته موضوع واچي، خپې به پاکې کړي، که لامبي اوبه لامبي بیا به ورته موضوع واچي. دې چې څنګه چارهدام کوي یا دې لامبي خو چې دې پاک شو نو دې به ورته موضوع واچي. چې کله ده ورته موضوع واچولې دې واپس د ده اودس مات شو او مسې یې وکړه، بس د دغه ټیم نه د ده څه شو، د ده د موضوع چې کوم مدت دی او ټیم دی دا شروع شو، دغې نه به حساب کړي 24 غنټو پورې د مقیم دپاره دا مدت شو. 24 غنټې تېرې شي، واپس په چارهدام کې خپې به ووینځي، واپس به ورته موضوع واچي، بیا به چې مسک کله وکړي بیا به ترې شروع شي. دغه شان مسافر مثلا یو سړی په سفر ځي، د پاکولا یا چارهدام یې وکړو، خپو ته موضوع واچي او دې ووتو په سفر، چې کله یې اودس مات کړو مسې شروع کړه، بس د دغه مسې نه بس د ده مدت شروع شو، 3 ورځې 3 شپې برابر شي نو بیا به موضوع به وباسي، خپې به ووینځي او واپس به مسه کوي. مسه به څنګه کوي؟ نو علي رضی الله عنه حدیث مبارک نه دلته موږ ته پته ولګېد چې د پاسه مسه ده او داسې اوبه به دا ګوتې به لمدي کړي دا 3 او دا خپه چې کوم د پاسه دی په دې به داسې راولي، داسې به یې راولي، دا مسه ده. دا زموږ د اسلام حکم دی، د صحابو تعامل دی، د نبي علیه السلام عمل هم دی، حدیث مبارک هم دی، د قرآن هم د مسې جواز دا شته. په دې وجه دا په دې ځان بالکل پیول پکار دی. الله جل شانه دې نیک عمل کولو توفیق راکړي. نن دپاره دا کافي دي او زما دا خبرې کم از کم چې تاسو د ثواب په نیت شیر کې خلکو ته ورسوئ، الله به څونه پې خلک عمل کوي، تاسو له هم ثواب الله درکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.